محدود دي او د الله نعمتونه غیر محدود دي او هغه غیر متناهي دي ته داسې یو ځای ته نشي رسېدی چې هلته ته دا ووایې چې د دې نه اخوا د الله نعمت په ما باندې نشته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله رب العالمین پر تمام نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه شی دی دا یو سوال دی او د دې سوال په مختلفو زمانو کې مختلف جوابونه ورکړل شوي دي مثلا پخوا زمانه کې د علم مرکز دا یونان و هلته فلسفه وه هلته منطق او فلسفه وه او د دنیا لوی لوی پلاسفران دا د هغه ځای نه هغې به چې داسې خبره کوله نو هغې به وایي چې د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت هغه عقل دی او دغه ځای نه خبره کوله چې عقل ځکه لوی نعمت دی چې الله پاک کم مخلوق ته عقل ورکړی دی نو هغه په دې ټولو مخلوقاتو کې غوره کړی دی انسان اشرف المخلوقات دی نو دا فضیلت د انسان د عقل په وجه باندې دی ځینو خلکو نور جوابونه هم ورکړي دي قرآن کریم چې کوم جواب ورکړی دی نو هغه د دې نه مختلف قرآن کریم دا وایي چې الله رب العالمین د ټولو نه لوی احسان په خپلو احساناتو کې دا کړی دی چې په مؤمنانو کې هم د دوی نه یو رسول جوړ کړی اذا بعث فیهم رسولا من انفسهم الله ډېر لوی احسان کړی دی ایمان والو باندې دا چې په دوی کې هم د دوی نه یو عظیم پیغمبر رالېږلی دا د تمامو نعمتونو نه لوی نعمت دی چې الله رب العالمین موږ ته یو عظیم نبی او رسول رالېږلی داسې نبی او داسې رسول یې رالېږلی دی چې د هغه د تعلیم نه بغیر د انسان عقل هم لوند دی او د هغه د تعلیم نه بغیر د انسان ژوند نیمګړی دی د هغه تعلیم داسې نه دی چې انسان به لاندې نو د هغه د تعلیم په نتیجه کې به له اوچت مقام ته ورسي د هغه داسې تعلیم دی چې د هغه د تعلیم نه بغیر انسان نه پاتې کېږي د هغه د تعلیم نه بغیر انسان د ډانچې په لحاظ سره خو به انسان یې خو د اندرون په لحاظ سره انسان د څارونه هم لاندې غورځېږي نو چې کله انسان د هغه د تعلیم نه بغیر نیمګړی د انسان عقل د انسان شعور دا د دغه نبی د تعلیم نه بغیر اړو د سره د هغه لاس او خپې نشته دی دې وجې نه که موږ صرف یو حواله د تاریخ راوالو نو دا به کافي وي چې د عامو انسانانو عقل دا خبره مني چې د بدن نه پاکې کپړې لرې کول دا یو عار دی او دا ښه کار نه دی خو په مکه کې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تعلیم نو عام کړی نو د مکې دغه لوی لوی خلک چې د خلکو فیصلې به یې کولې ډېر هوښیار ورته ویلی کېده هغې به د خانه کعبې نه بربنډ طوافونه دا عقل والا و څاروی هم د خپل بچی قتلول نه خوښوي خو دا د پیغمبر علیه السلام تعلیم چې نه و نو
نو خلکو به خپلې لوریانې ژوندۍ ښخولې او په عربو کې ځینې خلک داسې وو چې خپل زامن به یې د بوتانو مخې ته ذبح کول. دې وجې نه د انسان نه انسان جوړېږي د پیغمبري تعلیم په نتیجه کې. نو د الله رب العالمین په احساناتو کې د ټولو نه لوی احسان دا دی چې موږ ته رسول دنیا ته رالیږلی او دا په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین ذکر کړی دی او دې احسان ته الله رب العالمین من ویلی لقد من الله. من نون په عربۍ کې هغه احسان ته ویلی کېږي چې تا باندې څوک یو داسې احسان وکړي چې د دغې دپاره تا په خپله څه محنت نه یې کړی. یعنې مونږ نه د الله نه سوال کړی و چې مونږ ته پیغمبر راولېږه او نه مونږ د دې لپاره څه محنت کړی او تګ و دو کړی وه چې مونږ ته یو نبي راولېږه. الله رب العالمین د خپل طرف نه په انسانانو باندې یو نعمت کول غوښتل نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله د ټولو نه لوی نعمت او دا په رسول باندې هم نعمت دی چې الله تعالی د کوم انسان د خپل پیغمبر جوړ کړي نو په دغه انسان باندې ډېر لوی نعمت وکړو احسان یې وکړو او چې کوم قوم ته او کوم انسانانو کې راولېږي په هغې ډېر لوی احسان شو. ما عزتمندو د دې بنیاد څه دی؟ د دې خبرې بنیاد هم ډېر شارټ دی او مختصر دی. هغه دا دی چې په دې ځمکه باندې انسان اوسېږي نو دې ځمکه دا د انسان مستقل د اوسېدو ځای نه دی. د دې انسان مستقل ځای جنت دی ځکه چې دا انسان الله پیدا کړی په جنت کې دی. دی د جنت ته راوتلی دی مسافر شوی دی دی خوا راغلی او دا د یو خپل ازلي دشمن د ابلیس د سازش او د هغه د دوکې په نتیجه کې راوتی. اوس یو داسې رهبر پکار دی چې واپس د دغې خپل دا خپل چې زمونږ ابایي کلی دی او دا خپل چې کوم زمونږ اصلي وطن دی جنت یو داسې رهبر پکار دی چې واپس هم هغه ځای ته بوځي. نو هغه رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم ځای نه ته راغلی یې چې هغه لار ته واپس وښیي چې واپس به په کوم ځای باندې ځي. ځکه چې دنیا کې ستا نفس ستا دشمن دی شیاطین دی غیر چاپېره ستا نه د هغې د ټولو نه لوی کوشش دا دی چې ته د خپل ځمکې ته واپس لاړ نه شي د خپل کور ته واپس لاړ نه شي دا د هغې نه دلته پاتې شي محروم دې پاتې شي. دې وجې نه ما محترمو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جنت ته د واپس رسولو او د هغې د لارې د ښودلو ذریعه ده زموږ او ستاسو لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې حافظ ابن قیم رحمت الله علیه لیکل کړي او دا یو خبره هم ضمناً تازه کوو چې په دنیا کې د یو انسان په باره کې چې کتابونه لیکلی کېږي نو نن په ریکارډ دا خبره ده چې د ټولو نه زیات کتابونه دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لیکلی شوي. دومره زیات کتابونه په دنیا کې په یو شخصیت نه دي لیکلی شوي څومره کتابونه چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه څنګه چې دا خبره زموږ دپاره د عزت او د فخر ده چې په دنیا کې د یو شخصیت د یو انسان د ژوند حالات داسې محفوظ نه دي
څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات محفوظ او د هغه د ژوند د حالاتو د محفوظ کېدو انتظام الله رب العالمین کړی دی، په خپله باندې الله رب العالمین کړی دی. ته چې د نبي علیه الصلاة والسلام د بچپن چې په کوم ورځ دی پیدا شو، نو په کوم کور کې پیدا شو، څنګه ماحول و، هغه ټول تا ته په کتابونو کې محفوظ دي. نو هغه وخت کې هیڅوک مسلمان نه موجود. ځوانۍ ته چې ورسېدو د څلوېښتو کالو پورې د هغه د ژوند د یوې ورځې پوره تاریخ محفوظ دی او داسې محفوظ دی چې ته به حیران شې. یو غیر مسلم سکالر دی، هغه غالبا دا جرمني دی، هغه په خپل یو کتاب کې د خپل ملک ځوانانو ته یو مشوره ورکړې ده او هغه مشوره کې ورته دا لیکلي دي چې که تاسو په یو نوجوان پسې ورپسې کېدل غواړئ، چېرې موږ ټول ځوانان یو او داسې یو نوجوان لیډر پکار دی چې موږ د هغه په شان شو، نو موږ کې به اټریکشن پیدا شي او موږ به مقبول شو، په عوامو کې پاپولر به شو، خلک به خوښ کړي، داسې ځوانان جوړ شو. نو هغه وایي زه چې په شخصیاتو باندې څومره ریسرچ کوم، په شخصیاتو باندې، نو یو شخص داسې دی چې د هغه د تعلیم ملګرتیا به وایي نه کوئ، د هغې درته نه وایم، خو د هغه چې کوم شخصیت دی که نه وایي هغه ډېر مسحور کن دی او هغه شخص چې دی نو د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. وایي د هغه ژوند په دوو حصو کې تقسیم دی. یو د هغه د پیدایش نه والا او د بچپن نه د 40 سال پورې د هغه ژوند، په دې ځوانۍ کې چې هغه کوم رول او کردار ادا کړی دی، وایي زه ټولو ځوانانو ته دا مشوره ورکوم چې تاسو هغه وګورئ او د هغه په شان ځوانان جوړ شئ، د هغه په شان ځوانان جوړ شئ چې په دې وخت کې چې هغه پیغمبر نه دی، نو د هغه د ځواني د ځوانانو لپاره قابل تقلید ده او دا نمونه ده. او چې کله نبي جوړ شو دا وروستي 30 کاله، نو د هغې 30 کالو خو یو لمحه داسې نشته چې هغه د چا نه پناه کړي. د هغه بیبیانې چې څومره دي، 9 بیبیانې، هر یوې بیبي د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د ژوند یو لویه رڼا د ځان څخه محفوظه کړې ده او امت ته منتقل کړې ده. ډېره ښه خبره یو عالم په خپل کتاب کې لیکلې ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شخصیت داسې دی چې د هغه یوازې د بازار، د مسجد، د جنګ، د صلح نه، بلکې د هغه د کور دننه چې کوم حالات دي د هغه بیړ، د هغه او د هغه د بیبي چې کوم هغه داسې تعلق دی، هغه چې دی د هغه په کتابونو کې محفوظ دی. داسې په دنیا کې بل هېڅوک نشته. دې وجه دا ده چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا په هر حیثیت باندې او د خپل ژوند په هر پهلو باندې دا د دې انسانانو لپاره د الله تعالی له طرف نه یو ماډل دی، دا یو نمونه ده چې د دې نه بغیر الله تعالی د انسانانو د ژوند نورې سرګرمۍ نه قبلوي، هغه به قبلوي چې د دغې سره موافق وي. دې وجې نه یو انسان په دنیا کې چې دی په کوم حیثیت باندې وي، نو دلته به په دغې حیثیت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک نه رڼا میلاوېږي او رهنمایي به ورته میلاوېږي. نو د الله رب العالمین په احساناتو کې لوی احسان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر جوړېدل. بیا پکې مختصر خبره کوو
او هغه مختصر خبره حافظ ابن قیم صاحب لیکلې ده چې د پیغمبر علیه السلام د سیرت په باره کې یو عالم لیکل کړی دی د مولانا ډاکټر محمود احمد غازي کوم چېرې د اسلامي یونیورسټۍ مخکې ویسي پاتې شوی دی هغه کتاب لیکلی دی محاضرات سیرت او دا محاضرات سیرت په د خپله موضوع باندې منفرد کتاب منفرد په دې لحاظ سره دی چې دا په سیرت نه دی دا په علمي سیرت باندې لکه یو حدیث دی یو علمي حدیث دی نو دا هغه لیکلی دی په علمي سیرت باندې نو په دې کې هغه ډېر د پخوانو سیرتنګارانو اقوال نقل کړي دي خو یو ټکی دا لیکلی دی چې لکه څنګه قرآن مجید کې کوم علم دی نو هغه تازه دی او څوک دا نشي ویلی چې یاره په قرآن باندې یو لاک تفسیرونه ولیکلی کړو نورو ته حاجت نشته بلکې قرآن مجید هره ورځ تا ته نوې رڼا درکوي حدیث کې دي که نه چې د قرآن مجید عجائب نه ختمېږي او د قرآن مجید علم نه زړېږي نو هغه فرمایي چې دغه مثال د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی چې دا یو بحر بېقرار دی یو داسې سمندر دی چې د هغې غاړې معلومې نه دي نو د الله د نبي سیرت دا دغسې جوور دی څنګه چې قرآن مجید جوور دی د ابن قیم رحمه الله یو ټکی لیکلی دی او هغه د دغه مشهور حدیث په تشریح کې لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې یو تن تر هغه پورې مؤمن نه دی حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ترسو پورې چې د ده محبت د نبي علیه الصلاة والسلام سره د خپل پلار نه او د خپل مور نه او د خپلو بچو نه او د ټول انسانانو نه زیات محبت د نبي علیه السلام سره نه پیدا شوی تر هغه پورې په تاسو کې یو تن مؤمن نه دی دا اوس یو ډېر عجیب کیفیت دی چې موږ پښتانه وایو اول ځان دی نو بیا جهان دی او ایمان دا وایي چې اول محمد رسول الله دی نو بیا ځان دی د الله د نبي سره به د خپل ځان نه زیات محبت ساتي د عمر رضی الله تعالی عنه خبره مشهوره ده د یو بل صحابي هم دغه خبره ده چې د هر چا نه زیات محبت مې ستا سره د الله نبي او چې د خپل ځان نه پس ویل د خپل ځان نه پس وایي نه خبره دې پوره ونه کړه چې لږ سوچ یې وکړو د هغې نه پس وایي چې ستا سره مې د خپل ځان نه زیات محبت وی الان اوس دې ټیک خبره وکړه ایمان دې اوس کامل شو چې ستا د خپل ځان نه زیات محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما عزتمندو دا خبره مونږ داسې جذباتي طور اورو خو دا لږه د غور خبره هم ده د تحقیق خبره هم ده د سنجیدګۍ خبره هم ده چې یو سړی درې څلور منټه د ځان سره مراقبه وکړي چې زما د خپل ځان سره محبت ډېر دی او که د الله د نبي سره مې محبت ډېر دی زما د خپل کاروبار سره محبت ډېر دی او که د الله د نبي سره مې محبت ډېر دی زما د خپل بچو سره محبت ډېر دی او که د الله د نبي سره مې محبت ډېر دی اوس دې باندې سړی قایل کېږي څنګه چې د هر چا نه زیات محبت د نبي علیه الصلاة والسلام سره نو تاسو ته ما یو حواله د ابن قیم درکړه او یو بل تفهیم القرآن هم درکومه په سوره احزاب کې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم الله فرمایي دا نبی ایمان والو ته نږدې دی او خوږ دی ورته د خپلو ځانونو نه ورته زیات خوږ دی دا نبی ایمان والو ته د خپلو ځانونو نه زیات نږدې دی
ابن قیم صاحب لږ تفسیر لیکلی دی، هغه ځکه وایم هغه وایي انسان چې په دنیا کې د چا سره محبت کوي د دې محبت غټ غټ اسباب څلور دي، نور نه خو غټ اسباب یې څلور دي. او زه به دا څلور شمارم نو تاسې دا ټول چې دلته ناست دي، هلکان هم ناست دي، مشران هم ناست دي، بهر به کورونو کې هم څوک دا خبرې اوري، نو تاسې پرې غور وکئ. تاسو کې چې کله یو تن وایي چېرې د پلاني سره زما ډېر محبت دی، پلانی مې ډېر خوښ دی، نو فورا دې بل کس تپوس کوي چې ولې د ده سره ستا محبت ولې دی؟ دا تپوس په هر یو چیز کې شته. نو د دې ولې جواب موږ په څلورو څیزونو کې ورکوو. زه یې درته شمارم. یو چیز په دې څلورو کې دا دی چې موږ وایو د دې پلاني سره زما محبت په دې وجه دی چې دا زما پلار دی، دا زما مور ده. نو که د چا دپاره هېڅ نه یې که نه، خو ما دپاره د دې ټول جهان نه دا خپل پلار او خپل مور غوره دی، داسې وایو. دا زما بچی دی که نه، نو ځکه ورسره زما ډېره مینه ده. دا زما قریبي رشته دار دی، د دې قرابت د وجې نه، د رشتې د وجې نه مونږ د یو بل سره محبت کوو. نو اوس په دې باندې به لږ غور کوو. دغلته ابن قیم صاحب دا خبره لیکلې چې د رشتې په لحاظ سره تا ته ستا د پلار نه محمد رسول الله ډېر نږدې دی. ځکه یو قرآن مجید کې په دغه آیت کې یو قرأت هم دا دی چې وازواجه امهاتهم وهو ابو لهم. د پیغمبر بیبیانې د دې ټولو امتیانو میندې دي او دا نبي د دې ټولو امتیانو پلار دی. دا پکې یو قرأت شته. خو د هغې نه علاوه د کردار په لحاظ سره ګوره. تاسو به ډېر پلاران داسې لیدلي چې هغه به خپل بچي د خپل حق نه محرومه کړي. ډېر پلاران داسې چې خپل بچي ته به ضرر او تکلیف رسولی. خو یو هستي ده چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی چې هغه خپل امتي ته چېرته ضرر او تکلیف نه دی رسولی. نو ستا پلار چې تا سره کومه مینه او محبت کوي، یا ستا بچی چې تا سره کومه مینه او محبت کوي، د دې نه زیاته مینه تا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ستا د پلار چې کوم رول دی یا ستا د بچي چې کوم کردار دی ستا دپاره، د دې نه زیات ستا دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د پلار او د بچي نه زیات محبت د هغه سره ځکه پکار دی. پلاران خپلو بچو ته هر قسم خبرې نشي ښودلی او بچي خپل مور او پلار ته ځینې خبرې نشي ښودلی. خو د الله نبي صلی الله علیه وسلم د اودس ماتي، د اودس د وچولو، د ډوډۍ د خوړلو، د اوبو د څښلو، د جامو د اغوستلو، په کټ کې د پرېوتلو، دا ټولې طریقې ښودلې دي. نو دا زموږ دلته ډېر ښه پلاران ناست دي. کوم پلار داسې دی چې دا ټولې بیا خپل بچي ته ښودلي دي؟ او کوم زوی داسې دی چې هغه به دا جرأت کړی چې دا ټولې خبرې چاته وایي؟ نو د پلار او د ډېر قریبي رشته دار نه هغه د خپل امت دپاره لوی کردار ادا کړی. دې وجه نه صحابه کرامو کې به اکثر دا وایي چې بأبي انت و امي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما پلار او مور دې دواړه په تا باندې قربان شي د الله نبي صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو ډېر عظیم صحابي دی. هغه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په هر یو چیز کې ډېر پابند و. تر دې پورې چې کله حج نه لاړو او واپس مدینې ته راتلو، نو په دې لاره کې به یو ځای کې اوښه خپله کېنوله او داسې تاو راتاو شو، بیا په یو ځای کې کېناست او بیا راپاڅېد. ملګرو کې تپوس وکړو وایي تا څه قضایي حاجت که؟ وایي نه، وایي زه د نبي علیه السلام سره په دې لار باندې را روان وم
او دا ما چې څنګه چل وکړو دغسې چل نبي علیه الصلاة وسلام کړی نو ما ځکه وکړو دا کار چې هغه کوم ځای کې کېناستلی دی نو دلته کېناستو چې هغه کوم ځای کې ډډه لګول هلته یې ډډه ولګوله چې هغه په کوم ځای کې ودرېدلی دی نو هلته ودرېدو دومره د الله د نبي سره مینه او محبت نو هغه یو ځل یې وفرمایل چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې لا تمنعوا آماء الله مساجد الله او لا تمنعوا نساءکم مساجد المساجد چې پیغمبر علیه السلام دا وایي چې زنانه د جومات نه مه منې کوئ جومات ته ځي او د پردې انتظامي او ځان له انتظامي د پردې او د حجاب نه مې منې کوئ نو زوی دی په یو روایت کې دی په مسلم شریف کې چې د دې زوی نوم یې واقد و یو بل زوی دی د هغې بلال نوم دی نو هغه نوجوان دی او هغه هم ډېر نیک هلک دی هغه په الله مې قسم وي زما نه خو به ښځه جومات ته لاړه نه شي والله لنمنعهن پلار یې وایي چې پیغمبر علیه السلام مې د جومات نه ښځې مه منې کوئ دا نوجوان بچی دی او ډېر تابعدار بچی دی هغه وایي نه زه خو بیا منې کومه او په صحیح مسلم کې په بل روایت کې دي چې د هلک دا خبره وکړه چې که دا ښځې جوماتونو ته په دې وخت کې روانې شوې نو ډېر لوی فساد به پیدا شي نو اوس پلار یې د دې زوی نیت ته ونه کتل چې نیت د دې هلک ښه دی خو د عبدالله ابن عمر صاحب ازاد کرده غلام دی هغه وایي چې داسې سخته غوسې د خپل زوی ته وکړه فسبه سبا داسې سخته غوسه او سختې خبرې ورته وکړې چې وایي ما د عبدالله صاحب سره څومره وخت تېر کړی نو داسې سخته خبرې خپلو بچو ته چرته هم نه ده کړې چې زه تاته یم چې د الله نبي یو خبره کوي او ته د هغې مقابله کې خپله خبره کوي او په یو روایت کې دا دي چې بیا یې ورسره ټول عمر خبرې بندې کړې چې هغه زوی به ما سره خبرې نه کوي چې زه ورته د الله د نبي حدیث ویم او دی د هغې مقابله کې خپله خبره کوي نو خلک محبت کوي د قرابت او د رشتې د وجې نه نو قرابت کې هم د الله نبي د هر چا نه موږ ته زیات نږدې دی دویم نمبر کې ما عزتمندو ته چا ته ویل چا سره د محبت ولې دی دا خو ستا رشته دار نه دی خپل دی نه دی نو هغه څه وایي یاره ما سره ډېر احسانات کړي په ما باندې د هغه ډېر احسانات دي نو د دغې احساناتو له وجې مې د هغه سره محبت دی نو د دې ټولو انسانانو احسانات چې راجمع کړي نو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د احساناتو ذره حیثیت هم نه دی په ما او تا باندې د ټول نه لوی احسان د الله رب العالمین دی او د هغې نه پس د ټول نه لوی احسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه تعلیم د هغه تعلیم په وجه باندې ما او تا انسانان او د هغه تعلیم په وجه باندې ما او تا د خپل رب او د خپل خالق سره اشنا یو او هغه زما او ستا لپاره چې کومې سختې او تکلیفونه برداشت کړي دا چې په دنیا کې هېڅ څوک د هېڅ چا لپاره ونه درېیم نمبر کې ما عزتمندو ته چې چا ته ویې محبت دې ورسره ولې دی نو هغه وایي یاره نه مې رشته دار دی او نه یې راسره څه ښه کړي خو دا سړی په خپله ښه سړی دی په خپله ښه کمالات ته کېږي یاره ډېر ښه علم دی ورسره په دې وجې مو سره مینه ده یاره ډېر زیات بهادر دی بهادر هېڅ چا نه یېرېږي جرأتمند دی زما ورسره په دې وجې ډېره مینه ده یاره ډېره عاجزي او خاکساري پکې ده په دې وجه مې خوښ دی یاره ډېر زیات د هر چا خیرخوا دی نو ځکه مې خوښ دی اوس په خبره ورسېدې که نه دا مونږ اکثر داسې وایو یاره ماته پیدا نه ده راکړې خو دا ده چې سړی په خپله ډېر کمالاتو والا دی ډېر ښه صفتونو مالک دی نو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم صفات د هغه خویونه د هغه عادات د هغه دشمنان یې مني چې د ټول نه بهترین اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې
مدینه کې چا افوا ګډه کړه وایي چې په دې مدینه باندې چا حمله وکړه یا د مدینې ته غله راغله دا افوا چې دغه شوه خلک ویرېده د نبي علیه الصلاة والسلام وګورو ته خبره ورسېده نو خلکو یو بل سره خبرې کولې نبي علیه الصلاة والسلام یو اس ته وختو او په روایت کې راځي چې په دې اس باندې د پاسه زینه نو د تادې نو داسې وختو او د مدینې منورې په دې ټولو کوڅو کې تاو راتاو شو او واپس هغه ځای ته راورسېده چې خلک پکې راجمع شوي او اواز یې وکړو لن تراعوا لن تراعوا هېڅ پروا مه کوئ هېڅ نشته ما ټوله علاقه وکتله هېڅ هم نشته دی خیر خیریت دی ښه په ارامه دښته داسې بهادر او جرأتمند او د علم سمندر د اخلاقو سمندر انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاري شریف کې حدیث وایي ما د الله د نبی صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی فخدمته في السفر وفي الحضر په سفر کې هم ورسره تللی یم او په کور کې هم ورسره اوسېدلی یم خو په دې لسو کالو کې سره د دې چې زه ماشوم وم چېرته چې ما یو کار کړی دی په یو طریقه نو ما ته دا نه دي ویلي چې دا دې داسې ولې وکړو دا بل شان دې ولې نه کوه او چې یو کار مې نه دی کړی نو دا یې راته نه دي ویلي چې دا دې ولې پرېږدو یو بل کس دی هغه په جومات کې په مانځه کې خبرې کوي نور صحابه ورته داسې دغه کوي د خپل پتونو ته ټپی چې لکه خبرې مه کوه نو دی نه پوهېږي دلته دا علم نشته چې په مانځه کې خبرې بندې شوي نو دی وایي چې دا عجیبه کار دی چې زه تاسو ماته را څه وایي خو بیا پوه شو چې دا خلک ما خاموش کول غواړي خاموش شو چې مونځ وشو نبي علیه الصلاة والسلام راووتو او کېناوې ورته وویل چې دا مونځ چې دی دا د قرآن تلاوت دی د الله ذکر دی په دې کې د انسانانو چې خپل منځ کې کومې خبرې اترې دي په دې کې بندې دي ډېر په ښه طریقه باندې سړی پوه شو نو بیا یې معذرت وکړو چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم زه نوی مسلمان شوی یم نو ما سره لږ ګزاره وکړئ زه ځکه پوه نه شوم خو دا سړی بیا وروسته وایي چې په والله ما رأیت معلما قط داسې معلم ما چرته هم نه دی لیدلی داسې استاد مې چرته هم نه دی لیدلی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا تشریح کوي فوالله ما ضربني وما قهرني وما شتمني الله مې قسمي ویلوالم کنځلې راته ونه کړه غوسې راته ونه کړه څه بله ترخه خبرې راته ونه کړه داسې یو واقعه دا هم ده او داسې یو واقعه بله هم شته ده دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق دي او دا یو بې شماره واقعات دي چې تاسو اورېدلي هم دي او تاسو کتلي هم دي نو په ذاتي صفاتو کې د الله نه پس په انسانانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال نشته فارسی شاعر چې ویلي چې حسن یوسف دم عیسی یدی بیزا داره آن چې خوبه همه دارند تو تنها داره په ټولو پیغمبرانو کې چې په شریکه کوم ښه صفتونه وکړه هغه په یوازې په تا کې موجود دي د ټولو پیغمبرانو چې کوم صفتونه ټول په تا کې الله تعالی پیدا کړي او دې کې یو بله خبره ده د دې شعر د لاندې هغه دا ده چې دا زموږ عقیده ده چې محمد رسول الله آخري نبي دی او د هغه نه پس به بل نبي دنیا ته نه راځي دا خاتم النبیین دی دا ولې نو دا خو قرآن ویلی دی دا خو صحیح احادیثو ویلی دی په دې باندې د دې امت اجماع ده لیکن یو عقلي وجه دا ده چې الله رب العالمین په پیغمبرانو کې څومره کمالات پیدا کول نو د هغې کمالاتو انتها یې کړې ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د نبوت په باب کې څه داسې څیز پاتې نه دی
چې د هغې لپاره بل نبي راشي. او ډېره ښه خبره یو عالم لیکلې ده چې الله رب العالمین په علم کې چې څومره کمالات د یو انسان کېدلی شي نو هغه ټول کمالات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا کړي. داسې یو څیز نه دی پاتې چې د هغې لپاره الله تعالی بل نبي راولېږي. نو د هغه ذاتي کمالات هم دغه دي. آخري څیز چې ما آخري ته بوتلو ځینې خلکو په نسبت باندې هغه په 1 نمبر دي چې څوک د چا سره مینه او محبت کوي د هغه د حسن د وجې د هغه د ښایست د وجې نه او دا په دې مجازي عشق کې جو هم د دې قسمه محبت غلبه ده. نو حسن په باره کې دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره حسین او ښایسته شخصیت نه د هغې نه مخکې تېر شوی دی او نه به د هغې نه پس دنیا ته راشي. چې یو بنده دا وایي چې زما دا شوق دی چې د کائناتو د ټولو نه د حسینې هستۍ سره د زما ملاقات وشي نو هغه دې ځان تیار کړي چې په حوض کوثر باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي. هغې ته دې ځان تیار کړي. جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنه فرمایي د 14مې سپوږمۍ وه او موسم ډېر صفا و. ما ورته وکتل ډېر زیات خوند یې راکړ. یاره دا سپوږمۍ ډېره ښایسته ده او ډېره زیاته صفا ده او ډېره زیاته رڼا واله ده، نورانیت پکې دی. په زړه کې مې دا راغلی چې په دې کائناتو کې د دې عمره ښایسته بل څه شی نشته. خو بیا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهرې مبارکه ته وکتل. کله هلته او کله دلته او دواړو کې مقابله کوم، کمپیریزن کوم چې کم یو نو وایي یقین وکړئ چې زما عقل دا فیصله وکړه چې د 14مې په سپوږمۍ کې دومره نورانیت نشته څومره نورانیت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهره مبارک. رعب د الله د نبي رعب د هغه ښایست صحابه وایي موږ ورته په ډکو سترګو نشو کتلی چې ورته به م کتل په ډکو سترګو به م ورته نشو کتلی. نو دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم کې دا 4 واړه اسباب د محبت جمع دي. نو چې دا 4 واړه اسباب د محبت پکې جمع دي نو بیا په ما ورته باندې دا حق دی چې د هر چا نه زیات محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس آخري خبره کوو دا خبرې ختمو هغه دا دی چې محبت څه ته وایي. یو خو هسې مونږ له محبت قصې کوو خو جدا شی خو شرعي محبت څه ته وایي. نو په دې باندې اهل علمو کتابونه لیکلي چې شرعي محبت د نبي علیه الصلاة والسلام دا دی چې ته د هغه کامله اتباع وکړې. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي د دې آیت دلال دی چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. فرمایي فمن ادعا محبته دا مدارک التنزیل کې دي وخالف سنته فهو کذاب وکتاب الله تعالی یکذبه. څوک چې دا دعوه کوي چې زما د پیغمبر علیه السلام سره محبت دی زه عاشق رسول یم او یاره به د هر چا نه مې زیات محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوه کوي خو د هغه د سنتو مخالفت کوي. په ژبه وایي چې عاشق یم په عمل کې د هغه د سنتو خلاف کوي نو دی دروغجن دی. فهو کذاب دی ډېر لوی دروغجن دی او وایي زه ورته دروغجن نه ویم د الله کتاب وایي چې دا سړی دروغجن دی ځکه الله په خپل کتاب کې دا وایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که تاسو وایئ چې موږ د الله سره محبت دی نو د الله د نبي اتباع وکړئ الله به تاسو سره محبت وکړي. تاسو به کتلي چې څو ورځې مخکې زموږ دې ملک یو ناشنا باندې فیصله وشوه
دا آسیه مسیح یو ښځه وه هغې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخي کړې وه لوکل چې کوم کوټ دی نو هغې فیصله کړې وه چې دې ته سزای موت ورکوي های کورټ هم به دغه سزا دې برقرار وساتلی سپریم کورټ ته راغله هسې په لږ مختصر ټایم کې هغې زر زر هغه فیصله وکتله او بس بیا یې فیصله وکړه چې دا بري کړه او هغه ازاده شوه سزا یې کله عدم کړه هغې باندې په ټول ملک کې د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت حوالې سره د هغه د حرمت حوالې سره یو ډېر لوی رد عمل د عوامو راغی وزیر اعظم پکې ډېر غیر ذمه دارانه رویه اختیار کړه ډېر غیر ذمه دارانه چې یو عام سړی هم داسې خبره نه کوي لکه ده چې وکړه او د دې نه اندازه لګي چې دی څومره لکه دی په خپل اندرون کې دننه څومره علم لري یا څومره پوهه لري یا څومره تجربه لري چې داسې لږې غوندې خلکو وایي په دې باندې رد عمل وکړو نو هغې کې یو بیان پر اخباراتو کې راغی د ججانو په باره کې د حکومت د افسرانو او د وزیرانو په باره کې چې دا مولیان چې دي نو د دې نه موږ زیات عاشقان یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر علیه السلام سره محبت شته نو په هغه ورځ باندې ما په خپل جومات کې په دې خبره وکړه ما محترمه دا خبره ډېره خوږه ده چې د ملک وزیر اعظم وایي چې زه عاشق رسول یم او الله دې زمونږ د ملک وزیر اعظم عاشق د رسول الله جوړ کړي نو موږ به بیا کوشش کوو چې د هغه پیزار هغه له پالش کړو بیا به موږ په دې کې ثواب ګڼو بیا به دا ثواب وي خو په دې خبره لږ سوچ وکړئ چې د پیغمبر علیه السلام عشق څه ته وایي د پیغمبر علیه السلام عشق دا دی چې ته په قرآن او سنت فیصلې شروع کړه د هغه شریعت نافظ کړه نو بیا ته مه وایه په ژبه چې زه عاشق رسول یم موږ به وایو چې دی رښتیا عاشق رسول دی صلی الله علیه وسلم خو چې ته د هغه د سنتو خلاف روان یې او صرف په ژبه وایې چې زه عاشق رسول یم دا در سره څوک نه مني دې وجې نه ما عزتمندو د الله د نبي سره عشق دا دی چې که ته د جومات امام یې نو ستا عشق به هله صحیح چې ته دا امامت د محمد رسول الله په طریقه باندې که ته دکاندار یې او ته عاشق رسول یې نو ته به هله رښتینې چې ته خپله دکانداري د رسول الله د شریعت مطابق وکړې که ته جج او ته به زه عاشق رسول یم نو ته به هله رښتینې چې ته فیصلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې وکړې او که ته د ملک حکمران یې او ته به زه عاشق رسول یم نو ته به هله رښتینې چې ته په دې ملک کې شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نافظ د شریعت نافذ کول دا د عشق رسول تقاضا ده د دې نه بغیر عشق رسول چې دی نو دا نه مکمل کېږي دې وجې نه ما عزتمندو د دې پیغمبر علیه السلام د سیرت په بېشماره پهلو دي نن سهار هم په دې باندې هلته یو لوی پروګرام د جمعیت العربي په هغې کې په دغې صورت احزاب د آیت په رڼا کې خبره وشوه خو موږ او تاسو لپاره خو د پیغمبر علیه السلام په عشق او په محبت باندې د اوږدو تقرونو ضرورت هم نشته ځکه دا زموږ د ایمان حصه ده لا اله الا الله چې دا یو ټکی ما ووایه که نن دا بل د ټولو په جمع باندې راغی که مطلب دا دی چې تر هغه پورې سړی مسلمان نشي جوړېدی چې محمد رسول الله یې نه ویلی خو ضرورت د دې خبرې دی چې د الله د نبي د محبت تقاضې پوره کړو او ضرورت د دې خبرې دی چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم شریعت را ژوندی کړو اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي هغه یو کتاب ولیکو نشر الطیب په نوم باندې او په هغه کتاب کې ډېرې ښکلې خبرې لیکلې دي چې د الله د نبي ویښته څنګه و د هغه لباس به څنګه و د هغه د قد و قامت او صورت باندې